الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله مولانا العظيم. درود شریف ټول شوق محبت سره وای اللهم صل علی محترم سامعینو، آیاتونو مبارکه ما ستاسو وړاندې ولوستو. دی آیاتونو مبارکو کې الله تبارک وتعالی فرمایي فاما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. یو د جهنم خبره کوي، یو د جنت خبره کوي. فإن الجحيم هي المأوى، بس بشکا جهنم هم د دغه ټکانه ده، او فإن الجنة هي المأوى، بس بشکا جنت ټکانه ده. دا دو ټکانې انسانانو ته ملاویږي، بعضی خلکو ته جهنم ملاویږي او بعضی خلکو ته جنت ملاویږي. صحیح شو؟ او جهنم پس ملاویږي او جنت پس ملاویږي. الله تبارک وتعالی په دې ځای کې داغه تفصیل بیان کړی دی. دو کارونه داسې دي چې الله فرمایي دا کوي جهنم میں ملاویږي، او دو کارونه داسې دي چې دا کوي جنت پوته ملاویږي. دو کارونه کم دي. الله فرمایي فاما من طغى وآثر الحياة الدنيا، بس اراک چې هغه سرکشي کوي، سرکش دی. وآثر الحياة الدنيا، او دنیاوی ژوند لای فوقیت او چتوالی ورکړی دی په آخرت باندې. غوره کړی دنیاوی ژوند، آخرت نه غوره کوي. یو سرکشي ده، یو د دنیا ژوند غوره کول دي. دا دو کارونه چې څوک کوي نو فإن الجحیم هی المأوى، ټکانې جهنم دی. دا دو کارونه لاسې بیکاره دي. سرکشي، نافرمانی د الله دا کول، دا دومره قبیح کار دی چې جهنم ته به انسان ځي. او دنیاوی ژوند غوره کول دا هم بیکاره کار دی. مونږ صرف دنیا له خو نه یو پیدا، مسلمانان یو. د مسلمان او د کافر په منځ کې خامخا تمیز او فرق بی. مسلمان کو دنیا کی ژوند تیری، د نظر په آخرت باندې دی. ولې که یو انسان مسلمان دی بل انسان کافر دی، نو د کافر انسان چې ساری د خوب پاسی تر ماښامه پورې دغه سکاري، دغه کار دا دی چې زه ښکلې مزیدار پیسې وګټم، که جامې به جوړې کم، زما عزت په جامو باندې راشي، په کپړو کې پټ شم، دا دغه کاري. دویم نمبر دغه دا کاري چې ډېرې پیسې وګټم، ډوډۍ په ځان له چې کم نه پیدا کم، او ښکلې خوراکونه وکم. دویم مقصد دغه دی. او دریم مقصد دغه دا دی چې ډېرې پیسې وګټم، لوی بزنس جوړ کم، لوی کاروبار او ځان له ښکلې مزیدار بنګله او کور جوړ کم، د هغې سره سره ګاډې وغیره. دا دغه مقصد یې سوچي، دغه نور څه سوچ نشته. د مسلمان د دې سوچونو سره په آخرت باندې نظری
که یو مسلمان ساری پاسی مونځ نه دی کړی د الله نه یره نشته، سنت طریقه نه د ژوند کړي د الله نه یره نشته، فرایض باندې عمل نه کوي د الله نه یره نشته، او دیم ساره پاسی او دیم په پیسو بسی په دکان او په یو سبل سبسي منډي وای، دیم چې کوم نه هغه دنیا ګټي، جامه ځان له برابرای، کور ځان له برابرای، ځان له سہولیات دنیا کې پیدا کوي او د الله فرمان برداري یو عمل هم نه کوي، نو بیا دی انسان چې مسلمان دی بل انسان چې کافر دی ممیس کې څه فرق پیدا شو؟ نه، دا فرق پر اولی مسلمان. کم انسان چې فرق نه راولي دا انسان کافر شو، د دنیا غوړه کړه په دې شیزونو باندې، صرف دنیا کې زندگی تیرای، خپل مکان ګوري، خپل جامې ګوري، خپل خوراک ګوري، بس دا د دنیا مقصد دی، ځکه دا دنیا غوړه کول شو. الله فرمایي چې دنیا غوړه کړه دینا فرمانو کې مبتلا شو، فإن الجحیم هی المأوا، ټکانه هم ده جهنم هم ده ټکانه ده. او زه الله فرمایي وبئس المصير، دغه جهنم ګوري ډیر بد ځای دی د ورتلو، ډیر بد پرش دی، ډیر بد ځای دی. الله چې د بد ویلي دي او بدی، الله دې مونږ له امان نصیب کړي دا غینا. وایګه په خبره نو ګوره مسلمانانو ورونو، د مسلمان بدا کار نه، مسلمان مسکاری هغه دوه صفات لري. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ارغه څوک چې د الله نه یریږي، د الله د مخې ته د ودرېدو نه یریږي چې زه به سبا په آخرت کې الله ته مخامخ ولاړ یم، زمانه به الله د دنیا ولتسألن یومئذ عن النعیم، خامخا ستاسو نه به د دنیا د یو نعمت تپوس کېږي. نو چې د دغې تپوسونه یره ورسره دی د الله نه یریږي، د الله مخې ته د ولاړې نه یریږي. او دویم نمبر ونهى النفس عن الهوى، او دی خپل نفس د باطل خواهشاتو نه منع کوي. نفس غواړي دا چې دی په غلط طرف باندې سر کی روانه کی، دی د هغې نه ځان ساتي. نفس غواړي چې دی بالماضیو کی، دی د هغې نه ځان ساتي. نفس غواړي چې دی د قرآن تلاوت او ذکر او فکرونه کی، خو دی د هغې نه منع کوي چې نه ګورې دا به کول غواړي. نفس غواړي دا چې ګناهونو کې اخته کی، نفس غواړي دا چې د ګاونډي سره د هغه سره چې کوم نه په جنګ شي او دا حق ووایي، نفس غواړي دا چې ګاونډي تنګ کړي، کور خلک تنګ کړي، بار خلک تنګ کړي. نفس غواړي دا چې ګناهونو کې خپل پیسې ولګوي، خپل وخت ولګوي. نفس دا غواړي خو لیکن دی خپل نفس منع کوي. ونهى النفس عن الهوى، نفس د خپل نفس د خواهشاتو نه ناجایزو نه منع کوي، دا دوه کاره کوي. نو فإن الجنة هي المأوى، بس بېشکه جنت ټکانه ده. په دې خبرو جنت ملاویږي. دنیا به ګټي دا نه، دنیا کې به ژوند تیرای، رزق به ګټي، جامه به ګټي، کور به ځان له جوړی، سہولیات به جوړی، خو لیکن په دې ټولو شیزونو کې به د الله نه یریږي، سوچ پکوي. جامه ګټم نو حرام ده که حلال ده، رزق ګټم حلال دی که حرام دی، کور جوړم ځان له په حلالو که په حرامو. د دې ټول خبرو سوچ پکوي. دا د الله نه یره ده. او چا سره چې د الله یری او سبا د دا تپوس کېږي او د دې نه یریږي چې هر څه دې ګټلي دي، په څه دې ګټلي دي او په کومه دې لګولي دي، د دې بیا خپل نفس هم کنټرول ساتي. او چا کې چې یری نه کامیاب دي. زمونږ امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه چې مونږ هغه ته لوی مقام ورکوو، دې مقام اگر کو خلک پې سوځي دی، اگر کو د خلکو سره دشمني دی دی، د خلکو د زړه وچوي. زمونږ امامو داغه تقوا داغه به څه حالي او څه به د هغې وی. ګوره یو ځلې هغه ناست دی، خپل شاګردان ورسره دي، یو صاحب وفات کیږي، قریب المرګ دی. په دغه وخت کې طریقه دا ده چې هغه ته به تلقین د شهادت کوي، دیو ته تلقین د شهادت کې ناست دي او تیاره د ماسختن دی.
شاګردان مو سره دي دیم دی. نو په دغه وخت کې داغه نه روح لاړ او وفات شو. څنګه چې وفات شو ناغه سیده پاسې دغه د یو چراغ لګېدل واغې مړ کو تیاره شوه. شاګردان وته حضرت دینه مخکې ضرورت اوس ډیر ضرورت پکار دی موږ د مړي خدمت کو تیاره د کړولې. امام سے وته جواب سور کوي اے شاګردانو دا خبره واوره ګوره احتیاط ته ګوره د الله یری ته ګوره ولې وته لوی مقام ملو. وی شاګردانو دا خبره واوره کې دا سړی ژوند دیو دا چراغ ددو مونږ په هغې رڼا باندې د خدمت کولو. اوس مونږ ډیر محتاج یو چې رڼا راته وشي او مونږ د خدمت کو خو ځکه مونږ په هغه رڼا کې نه کوو چې دغه رڼا دغه چراغ دغه تیل دا یوازې د نه شو دا د وارثانو شو. وارثانو نه مونږ اجازت نه دی غوښتې د مونږ هغه نه شو کولی. لاړ شه شابې زما د کوره چراغ راوړی هلته نه راوړو هغې بلکو هغې کې تیل واچول په هغې باندې خدمت وکړو. ولې خلک رسېدلي وو په دې رسېدلي وو په دې مقام ته رسېدلي وو چې هغې د وړې وړې خبرې خیال ساتلو د وړې وړې. نو ډېر داسې واقعات راځي چې هغې علما او صالحانو هغې د الله نه د یرې هغه دومره لوی لوی چې کوم دی نو د هغې هغه مرتبې او لوی لوی چې کوم دی خبرې دي چې په بیانولو باندې انسان چې کوم دی ستړی شي. نو معنا دا ده چې موږ د هغې نه سبق واخلو د الله یره پکار ده. زموږ امام صاحب دغه والد ګرامی نعمان ابن ثابت نو ثابت صاحب هغه یو ځل روان دی پلا روان دی یو وله راله یو نیر راغی هغې ته اودس کولو نو په دغه نیر کې یو سیو را روان دی مړه را روانه ده هغې راونیول هغې وخوړه. اوس شریعت کې دا اجازه شته چې په لاره دی یو شي داسې معمولي ومونتو هغه هسې هم خرابېږي که تا راواغستو نه کې دونه پکړ نشته خو لیکن د هغې احتیاط دا و دومره لوی د الله ولي و چې دغې مړې پسې روان شو او سوچ فکر یې شروع کو چې دا د چا ده دا خو ما اغستې نه ده مالک نه مې تپوس نه دی کړی دا به د چای کو الله په دې کې ما راونیوي الله صمد ذات دی بې نیازه بې پروا ذات دی. نو بیا به څه کوم بیا به ګیر یم بیا ټول اعمال زمانه قبلېږي کو یو خبره کې زه ګیر شوم چې پردې حق ته خدا کړی دی والدې. ګوره په لاره یو شیز په اوبو کې یو شیز د هغې سوچ کوي. نن هغه خبره ده چې اوخان په بډه کېږي نن خلک څه نه کوي پردي حق باندې څنګه چې کوم دی قبضه اچي په پردي سټ باندې څنګه خپګ دي په هر لحاظ سره په عام مارکیټینګ کې یا مثال عام څومره زمونږه دغه ماحول جوړ دی په هر څه کې چې کوم دی خلک د پردي حق وایي دروغ هم وایي دوکې هم کوي ملاوټ هم کوي هر څه کوي صرف خپل ځان ته خپل جیب ته ګټه سیوا کی بس د زرو نه د 2000 کې د 2 نه د 10 کې د 10 نه د شال کې د لاکو نه د 10 لاکه کې خو چې جایز او ناجایز نه ګوري ملاوټ نه ګوري سود نه ګوري رشوت نه ګوري پردي حق چې کوم نه په هر طریقه خرابوي خو چې صرف مال ځان لډی رشي بس جواره نه ګوري سود نه ګوري انډر پاره نه ګوري ټول ماحول په دې باندې جوړ دی د الله یې نه نشته اصل کې او هغې د دې شیزونو نه یېرېدل چې معمولي سیو دی معمولي مڼه ده هغې راونیوله ویې خوړه هغې پسې روان شو چې ځه په دې وله باندې په دې نهر باندې به چېرته یو باغي یا یو به دوکان به یا یو کور به شاید چې د هغې نه دا راغلي او زه دې تپوس وکړم دې روان دی لاړو ډېر سفر یې وکړو مخې ته ګوري چې یو باغ دی د هغې ونې دي د هغې څانګې راښکته شوي دي په هغې کې مڼې دي هغه د لختي ته راښکته شوي او دا لختي او دا وله په دغه ځای راتېرېدله نو دې چې لاړو ویې کتل باغ ته څه د ننوتو هم څه درک نه لګېده خو په یو طریقه دننه لاړو سلام یې واچولو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو یو بابا ناست دی ورته جواب ورکو بابا ناست دی هغه ورته څنګه رالې بچیه څنګه رالې وی حضرت یو مسله مې راوړې ده تا ته او تا سره حل شته وایي څه وایي ستا د دې باغ نه یو مڼه دی وله کې پرېوتې وه
کته ما وته او 10 کولو ما خوړلې ده ستا مالو ستا ملکیتو نو صورت روباسه یا ما معاف کا یا پیسې والے یا د هغې مقابل کې زستا خدمت وکم خو د الله نه یریږم نو د دې وجې نه د الله مخې ته کوزم دا یره را سره د الله باندې تپوس کوي نو هغې تپوس ته د ټینګې نه ما پکه دنیا کې ستا چې کوم نن اختیار دی بابا پوه شو چې دا سړی خو ډېر لوی بزرګ ښکاري زموږ نه ټول خلک غلاګانې کوي چا تپوس نه کو دونه نه شو کوي او څه کوي او د هلته چېرته په بل کلي کې مړه نیولې ده او د دونه فکرمند دی دا سړی لوی سړی دی نه هغه ورته وایي بابا معافي نشته بابا مینتونه کوي دی بابا خیر دی که نه او ته نه زما مړه دی خوړلې ده زما مجرمې بس د الله مخې ته چې الله څه فیصله کوي بس ګورو به دیو ته دا مینتونه دا مینتونه هغه مو چې سړی ډېر فکرمند دی ورته وایي بچیا یو شرط دی په یو شرط که هغه قبلای نو معاف یې که نه قبلای نو معاف نه وایي څه شرط بابا وایه وایي شرط مې دا دی چې زما یو لور ده په سر باندې گنجی ده په لاس خپو باندې شله ده په ژبه باندې چاړی ده په سترګو باندې لړنده ده داسې لور مې ده چې هغه په خپل نکاح کې قبلول غواړي او هغې سره نکاح کوي ځکه زم ستړی شیم او مشر یم بابا یم دا هغې لور که زما خدمت کولی شي نو بس تیار شه چې نکاح دله وتړم بس دغه ستا په نکاح کې درکم معافي او که دغه نه قبلی نو بس بیا مجرمې دیم سوچ کې سره ښکته کړو چې یا خدای داسې په مصیبت واوړېدم یوې مڼې ته ګوره او دومره ګران شرط داسې دي خو دې ډېر زیاتې نه کوي فکرمند دی بیا سره ښکته که سوچ کوي نه دا کوي وایي زه مړه بابا ته وایي چې دا شرط مې قبول دی بابا ته سوچ وکړه وایي نه قبول دی چې قبول دی وایي ولې قبلای وایي بابا ځکه یې قبلوم چې ستا دا لور چې تا څنګه صفات بیان کړل دا واسې ده غوښې یو له وتړه ده دا د غوښې یو له وتړه ده بس خدمت به وکم دنیا دا زندگی 10 کاله دا 20 دیرش ته تیره بشي د دې په خدمت کې خو کو پستا مجرم لاړم الته په آخرت کې بیا غ زندگی تیریږي نه د دې وجه نه خیر دی دا خدمت به زه وکړم او په دې باندې ما الله معاف کوي نو بس بالکل قبول مې دی شرط وایي صحیح ده نکاح والا وتړله کمره یې ورته جدا کړه دې کمرې ته لاړ والته حسینه جمیله خوبصورته جینۍ ناسته ده د چې وکتل الله جوړه غلطې کمرې ته راغلیم د ټوله شپه پناهي کړې ده بیبي ته نه ګوري دا ورته پته نشته چې دا بیبي ده زما سار شو هغه جینۍ خو ته پته نه وه نو خپل بابا ته وایي بابا څه داسې کمعقل سړي للې ورکړې ما هغه زما نه ټوله شپه ستر کړې هغه راوغوښته وایي بچیا دا زما لور ده ما چې تا ته څه ویلو ته الله بزرګ ولي ما دعا وکول الله ما ته داسې یو کس راولي چې دا امانت زه بوډا شیم چې دا وله ورکم ته راغلې ما ته دعا قبوله شوې ده ته دونه لوی بزرګ معمولي خبرو خیال ساتي دا زما لور ده په سر گنجی ده مانه چاهي ویښته نه دي لیدلي په ژبه چاړی ده غیبتونه او ګناهو خبرې نه دي کړي په غوږونو باندې کاڼه ده غیبتونه اورېدلي دي ګناه خبرې نه دي اورېدلي په لاس خپو باندې شله ده د ګناه کار پسې نه تلي په سترګو ړنده ده چېرته د قرآن نه او د نیک کار نه بل څه ته کتلي نه دي بس دا ستا بیوي او زما نور څوک نشته وارثان دا ستا باغ دا هر څه ستا داسې نیکه بیبي او داسې نیک سړی د هغې نه الله تبارک وتعالی مونږ ته امام اعظم ابو حنیفه نعمان صاحب چې کوم دین پیدا کړو دا ولې دا د الله یره وه د الله یره دا یو عظیم صفت دی څوک چې د الله نه یریږي دنیا کې م الله ښایسته کوي او په آخرت کې م الله ښایسته کوي نو دنیا ښایست دا دی چې الله والا سکون والا زندگی ورکي رزق فراخ شي آخرت والا خوشحالی دا دی چې الله وی فإن الجنة هي المأوى جنت یې ټکانه ده الله تبارک وتعالی دې مونږ ته دغه خوف الهي نصیب کړي الله دې مونږ ته دنیا کې خوشاله نصیب کړي الله دې مونږ ته په آخرت کې خپل رضا او جنت چې کوم دې نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین